أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټول مسلمانانو پښتنو ته مو سلام. عزتمند و الحمدلله تاسو به خبر شوي یو چې مونږ پولیس والا گرفتاری کړې وه. په څه وجه یې کړې وه خو هغه تصدیق درته ښیم. نن دوه کاله مخکې مونږ یوه ویډیو شیر کړې وه. هغه تاسو ته مو ویلي وو چې مطلب دا ویډیو ما شیر کړې وه. هغه ویډیو کې څه تشدد شوی و، مطلب تشدد نه دی، هغه پیریانو باندې هغه ټارچر مارچر دغه خولو چې راته ماشوم وهلی و هغه دغه. خو بهرحال زه هغه ویډیو کې دغه پارچا کړم نن دوه کاله مخکې. بیا په هماغه ویډیو کې چې کوم دی په هماغه ویډیو کې 9 میاشتې بعد دغه بیا پارچا کړم اف آی آر یې راباندې وکړو. هماغه یو ویډیو دا کم قانون دی چې مطلب یوه ویډیو کې 2 ځلې اف آی آر، او بیا چې دا کم ور د دریم اف آی آر وشو هماغه ویډیو راته بیا کې خوا په مخ کې بیا اف آی آر وکړو. خو زه بهرحال ان الله مع الصابرین، زه به صبر کوم او الله نه به خیر غواړم انشاءالله. د مونږ مشران دي به دا که مونږ هر څه هم کوي بس کوي به مونږ به الله ته پرېږدو. الله والا وهل چې کوم دی هغه ډېر سخت وي، ځکه چې زه یو خدمت کوم، زه د خلکو یو عزت بحالم. دغه پته هغو خلکو ته لګي چې چا په کور کې دا مسلې وي، چا په کور کې دا مسلې نه وي، هغه ډرامې او نخرې کوي. نو زه د پاکستان چې کوم اعلی افسران دي انټیلیجنس والا، هغو الحمدلله په ملک په قوم باندې ځان او جان قربان کړی دی، او الحمدلله هغو داسې کار کوي چې هغه د شریعت نه او د قانون نه خلاف کار به نه وي کړی. زه د هغو نه یو اخري امید لرم چې خیر دی د مونږ سپورټ وشي. یو اخري امید مې ده، ځکه چې زه د خلکو عزت راولم، ما بې عزتي کېږي نو دا خو ښه نه و. نو په یوه ویډیو باندې 3 ځلې اف آی آر، 3 ځلې جیل، و هغه ویډیو داسې ویډیو نه و چې غلطه ویډیو. هغه ویډیو به زه تاسو ته اوس پوسټ لینک کې چې کوم دی شیر کوم، هغه وګورو چې د ویډیو کې څه غلطي شته او که نشته دی. زه د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه زه دا یوه مطالبه کوم چې مهرباني دې وشي چې دا کوم د سکیورټي ادارې دي دا د ما نور نه تنګوي نه مې بازابوي. او زه چې کوم دی د ټولو نه ډېر احترامات چې کوم دی د سکیورټي ادارې چې کومې دي دغو کوم، ځکه چې دا مو په خپل ځای کې ویلي چې دا کم سرکاري سړی راځي هغو ته نمبر هم ما ورکوو، بې نمبر یې راولو بې وجې دغې چې دغو ډیپټۍ دي نوکرۍ دي نو دغو له ټیم مه ضایع کوو. نو زه دومره غټ احترامات لرم. الحمدلله زه خپله پاکستانی یم، شکر الحمدلله افریدي قوم څخه خیل سره تعلق ساتم او زه پوره من یم الحمدلله ښه خاندان سره تعلق ساتم، یو مذهبي خاندان سره مې تعلق دی، شکر دی. ما چې دا کم علم دی دا ډېر کمزور لږ علم مو حاصل کړی، دومره علم نه دی، مزید د مو علم روان دی انشاءالله مخکې به روانېږي. خو دا د انشاءالله تعالی زه د الله په حکم سره ګرنټي ورکوم چې کال 2 مو پرېږدو زه به انشاءالله چې پاکستان ته د بهر ملکونو خلک راولم او په دغه دم باندې بیرته انشاءالله دغه علاج کوم. خو چې ما ولا لږ سپورټ وشي او که تاسو مو جیلو ته بوځو او هسې بېسه نو بدناموو نو بیا مونږ دغه ګرځېدو باندې هم نشو خلکو نه بیا مونږ ټیټې سترګې ګرځو. الحمدلله مونږ څه جرم نه یې کړی، خو تاسو مونږ دومره بدنام کو، کله راپسې جعلي پیر دفعه ولګو، کله راپسې څه وکړو، کله څه وکړو، مونږ بې عزتي او بدنامي مونږ وکړو. نو سوال درته کوم، لوست درته نیسم، د پاکستان چې کوم اعلی افسران دي هغو ته ما یو درخواست دی چې ما د انویسټیګیشن وشي، انکوایري دې وشي. که زه ما داسې یو کار کړي چې هغه د قرآن نه خلافي، د سنتو نه خلافي، د ملک خلافي، د پاکستان د خاورې خلافي، نو ما بیا جیلو له ما بوځو، بیا مو خپل خونون در بخلی، بیا د ما د سزای موت راکړي. او که نه تاسو دا حلف کړی د مسلمانۍ ولا چې زه مسلمان یم الحمدلله په حق باندې به زه جنګ کوم، په حق باندې به زه خپل سر قربانوم. نو یو سوال درته کوم، ګوره الحمدلله په 100 کې 90-95% خلکو ته الله پاک د ما سره شفا ورکوي. زه څه داسې خاص سړی نه یم، زه یو کمزوری سړی یم، خو الله پاک د موږ سره شفا ورکوي. شفا ورکولو والا الله ذات ته زه صرف محنت کوم. نو زه صوبایي چې څومره ام ان ای ام پی ای دي ما د اواز اوري خدای دپاره، نو خدای درته کوم
چې ما د دغه سکیورټي ادارونه خلاص کو اسې به سره باندې فیارې کوي ما بیزتی کوي دغه بیزتیانه مخلاص کو ما د سپورټ وشي چې زه ان شاء الله د بهر ملک خلک دله ان شاء الله چې زه د نن تاریخ د سیاست او په کال کې د نن د بهر ملکونو خلک به زه ته پاکستان ته راولم ان شاء الله پاکستان کې به علاج کوي که خیر وي او بل دا چې زه د خپل اچینی میرې چې کم مونږ په ور باندې کم جوړ شوی دي هغه امنه ام پی ان زه ډیره سخته ګیلا ساتم چې یو انجینیر فهیم دی دغه مونږ بالکل وټور کړي په ګڼ تعداد سره مونږ مشران دي او بل ناصر موسی زای دی هغه مونږ وټ سره کامیاب شوی دغه نن زه ډیره غټه ګیلا لرم چې تاسو البته مونږ له څو ځلې مریضان تاسو راوستلی زه تاسو کتلې يم تاسو خدای د پاره د حق ول आवाज اوچت کو تاسو د سکیورټي ادارو له ورشو چې ما ولا خلاصای تو کو چې مطلب ما د بار بیزتی نه کی دغه دوه افسرانو تند ما درخواسته سوري د دوه ام ان ام پی ایچ کم دي دغه ته ما درخواسته چې ما د ملګرتیا وکړي شي ځکه چې تاسو ته زه معلوم یم تاسو ما د کلی خلک یو کزه غلط یم بالکل مې چې سپورټ ونه کو او که په حق کې مو د حق ملګرتیا ده وشي زبیان د خلکو نه یم خپه چې مطلب مولې تکلیف وکړو ان الله مع الصابرین مو صبر ان شاء الله تاسو مخه کم طاقت یې غیر مو باندې استعماليږي مو به ان شاء الله اعلی مدد کوي دا زه په گواهی سره په جیل کې مو کم شپې وکړي په دا کې په سونو تعداد سره قسم په کوي شم چې د دماغ ول مریضانو دماغ علاجونه به کول مو په جنات وروستل الله شفا ورکړي څه ګونګیانو په جیل کې او ته علاج وکړو الله شفا ورکړي څه مرګو ولو الحمدلله مو په ټیسټونه کلیر او الله پاک هغه ته شفا ورکړه زه په دا باندې د الله نه راضي یم چې کم زیله لوړم التم مانه الله پاک خپل کار واخستو نو زه د قومي اسمبلی چې څومره مشران دي او ټول ته زه دا درخواست کوم اسد کسر سپتاین کوم صوبایي اسمبلی چې کوم هغه نو او نه زه یو د اپیل کوم چې مو د سکیورټي ادارونو خلاص کړي او چې کوم په ملک باندې قربان خلک دي مطلب دا چې انټيليجنس ادارې دي هغه نه زه یو عاجزانه اپیل کوم چې مو د حق ملګرتیا دي او چې مو سره هیڅ کوم نشته یو الله مې یو زم مو د خلاصېدو یا مو د منډې نه سره څوک داسې طاقت ولا کاشته دی نه مې څوک داسې دوست دی هیڅوک نه نشته چې یو دوست نوم شل مې دشمنان دي به واجب دغه چې حسد را سره کوي ما ته ونو کو ما د مټه مضبوطی کو ما په مخ کې باندې بوزو نو دا مې د ځل یو اخیری امید دی کده امید مراله خراب کړو نو دا پرنګ داسې وشو نه زه به دغزنه په هجرت باندې مجبور شم چې دا د سنت عمل دی زه به دغه لاړ شم نو مو علماونه د خلکو نه مو پښتنه وکړو که مو په دې دم کې د شریعت نه خلاف کاری او یا د پاکستان خلاف مو داسې څه کار کړی نو بالکل زه سزای موت حقدار یم والسلام په اخر کې دا پیغام شیر کوو چې ان شاء الله مونږ دم در حج کوو دا به اتوار د ورځې نه شروع کیږي اتوار پیر دا د سړو ورځې منګل بوت جمعرات نه چهارشنبه زیارت دا ورځ کوم دي دا زنانه ودي او جمعه هفته اچ کو نو د مونږ چوټیو نو مهرباني وکړو چې مخکې مارزو مونږ دم درها ترتیب ان شاء الله دغه ورځ نه شروع کیږي چې اتوار نه به شروع کیږي روان اتوار نه ان شاء الله اتوار پیر به سړوي نه چهارشنبه زیارت د زنانو او جمعه هفته چوټیو او کوشش ته دا وکړئ شي چې کوم خلکو علاج شوی نو هغه د کوشش دا وکړي چې په دافته کې نه روزي ځکه چې رش په ډیر زیات وي نو اسنه تاسو روشو بیا ته تکلیف ملو شو چې کوم نوی مریضان دي هغه په دې هفته کې روشو بیا چې کوم زاړه مریضان دي چې هغه ته مونږ دوینځلي ویل چې را دي شي نو هغه بیا بل دویم هفته کې روشي والسلام